أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة انعام پارہ نمبر 7 رکو نمبر 12 آیات نمبر 99 دو آیاتونه چې نو دا به ویل کېږي. مخکې د الله جل جلاله چې نو هغه د رکوع کې د الله پاک د قدرت چې نو هغه ذکر شروع شو. ان الله فالق الحب والنوى، الله چې نو پیدا کوونکی دی د دانې او دغه شانتي دی زړی. اوس دلته د هغې مزید نور چې نو الله پاک تفصیل ذکر کوي. نو په دې کې الله پاک یو عجیبه ترتیب چې نو هغه ذکر کړی دی. د کې الله رب العزت چې نو خپل درې قسمه دلایل ذکر کړل: سفلیات، علویات او فضایی. دا درې واړه قسم دلایل چې نو الله پاک ذکر کړل چې د دې درې واړو قسمو شیزونو د هر څه خالق الله دی، مالک الله دی، رازق الله دی. نو بیا معبود هم صرف یو الله دی، د الله نه ما سوا بل معبود نشته. نو تاسو ته الله سره شریک چې نو هغه مه جوړوئ. چې کله د خالق الله دی، مالک الله دی، نو معبود هم الله کېدلی شي. د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک معبود نشي کېدی. نو تاسو د دغه الله خپل معبود برحق وګڼئ. د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا عبادت مه کوئ. الله سره څوک شریک چې نو هغه مه جوړوئ. نو وزلت الله پاک د اقی مزید تفصیل ذکر کوي. فالق الحب والنوى وهو الذي انزل من السماء ماء. الله څنګه هغه ذکر کوي الله هغه ذات دی چې هغه راوړي د اسمان نه ماء اوبه. وریځونه چې نو هغه باران کېږي. خو اوس دلته چې نو اسمان، نو مخکې موږ ویلو چې اسمان ته نسبت شوی دی ځکه عرب وایي کل ما فوق فهو السماء. هر برشیز د هغې ته چې نو هغه اسمان ویلی کېږي. تفسیر خازن کې چې نو هغه یو بل قول هم ذکر کړی دی. هغه وایي چې لاول دغه اسمان نه باران وشي وریځو ته د الله په حکم سره، او بیا د وریځو نه چې نو هغه باران ښکته کېږي. نو ځکه الله وایي چې الله الذي هغه ذات دی انزل من السما چې هغه اسمان نه چې نو هغه باران ما ان اوبه چې نو هغه راوړی، باران راوړی. بیا الله جل جلاله چې نو هغه وګورئ کم شیزونه چې نو هغه هر انسان ته ضرورت دی. نو الله رب العزت دغه خلکو ته په آسان ورکوي او په آس چې نو مفتو کې مهیا کوي. د انسان د ژوند د بقا دپاره د ټولو نه اهم شیز چې نو هغه هوا د ساني. نو اوس دغه هوا الله جل جلاله ټوله دنیا کې چې نو هغه عام کړې ده. چوټي په هغې کې نه راځي، کمې په هغې کې نه راځي، پابندی په هغې کې نه راځي، او هر انسان ته میلایږي. مالدار ته هم میلایږي، غریب ته هم میلایږي. د چا پې چې نو 1 روپۍ خرچ کېږي نه. دغه شان د انسان د چې نو هغه د ژوند دارومدار دا بیا په اوبو دی په دویم نمبر. نو هغې دپاره هم الله جل جلاله د اوبو نظام چې دی نو هغه په خپله ذمه اخیستی. هر چاله چې دی نو هغه آسي ورکوي، بلا پیسې چې دی نو هغه ورکوي او په اسانۍ ورکوي. اوس که یو سړی وایي چې یاره زه خو خپل کوی نه چې دی نو هغه اوبه راغلم د هغې که خو ما نه چې نو هغه بجلي خرڅه کېږي بل یې ورکومه، یا ما ته سرکاري نن چې نو هغه راغلی دی نو په هغې باندې خو زما نه بل علي. دا اصل د اوبو دغه کم چې معیار دی، کم وجه چې نو هغه دی په دې باندې که کمې پیسې اخیستلی کېږي دغه مطابق، نو بیا به څومره ګرانه مصنوعي چې دی نو هغه دومره یو ګیلاس شربت جوړ شي، بوتل جوړ شي، جوس جوړ شي، د هغې څومره قیمت دی؟ 50 او 50 روپو نه چې دی نو هغه پکې په کمه نشته.
نو د اوبو سوچ وکړه چې پای کې نقصانات هم ډېرې څه وخت بعد هغې باندې چې ایکسپایري هم راځي خرابوالی پکې هم کېږي اوبه چې دی نو هغه دا دومره شیز دی او دا انسان څومره استعمالوي سکلو په اعتبار سره د خوړلو په شیزونو په اعتبار سره د اودس چردام په اعتبار سره د جامو په اعتبار سره د غسل دی ټول ته وکتلی شي نو الله وی الله هغه ذات دی چې ګوره تاسو دپاره دغه اوبه د اسمان نه چې نو هغه راوری فاخرجنا به نبات كل شيء او الله وی بیا موږ نو راوباسلو په دغې سره نبات كل شيء بوټی چې دی نو هغه د هر شیزو شینکې چې دی نو هغه هر قسم فاخرجنا منه خضره بیا موږ راوباسل د هغې نه چې نو هغه شینکې یعنې دا ټول شیزونه چې نو هغه تر تازه تک شنه راوخېږي اوس وګورئ یو قسم اوبه دي اسمان نه الله یې را وری بیا په دغې یو قسم اوبو باندې مختلف شیزونه راخېږي غنټول لاوخېږي جدا هغې جدا رنګ رامبیل چامبیل لاخېږي جدا هغې جدا چې نو هغه بین وي د هغې جدا رنګ وي بیکاړه پرې راوخېږي د هغې جدا ذایقه د هغې جدا رنګ وي نختر پرې راوخېږي د هغې جدای خوراک کا شیزونه کې چې نو هغه وګورئ پیاز جدای ټماټر جدای څومره چې هم شیزونه دي اوبه یو قسم ده هر یو شی رنګ صورت کیفیت جوسه دا ټول د هغې نه چې نو هغه بدل نه نو دا څوک کوي یو الله نو ځکه الله وی فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا او بیا الله پاک وی مونږ راوباسو د هغې نه چې نو دانې متراکبه یو بل باندې چې نو لاندې باندې یو بل سره نښتي نو تاسو وګورئ لکه اوس مثال په طور کې د وریجو وږي ته وګورئ د غنمو وږي ته وګورئ د جوارو وږي ته وګورئ د وربشو وږي ته وګورئ نو دې کې دا دانې د یو بل د پاسه وي یو دانه په بله باندې چې نو هغه راټینګه شوي د یو بل د پاسه چې نو هغه وږی جوړ شوی نو الله وی مونږ دا راوباسو په دې نه چې نو هغه نخرج منه حبا دانې متراکبه لاندې باندې یو بل باندې چې نو هغې نښتي ومن النخل من طلعها قنوان دانیه وجنات من اعناب والزیتون والرمان وزلت الله رب العزت سلور شیزونه چې نو هغې ذکر کړل نو الله رب العزت د ټولو نه مخکې لاول هغې چې نو هغې ذکر وکړلو لاول چې نو دوه شیزونه په چې نو هغه تقسیمو غله او میوه خلک چې ورته چې نو عربۍ کو ته فواکه وایي پر اردو پښتو خلک چې دی نو هغه ورته نن سبا هغه پښتو سره هغه ټولې پرېښودي انګلیش هغه ټکې راځي فروټ ورته وایي اوس دغه چې نو هغه څومره شنه میوه ده نو دی لاول دانه نو دانې ته د هر انسان چې نو هغه ضرورت وي که د جوارو دانه نه که د غنمو نه که د وریجو ده اوس دې ته چې نو هغه د هر انسان او دویم دا چې دا د هر انسان په مشاهده کې ډېره راځي نو الله رب العزت د هغه د غذا په بنا باندې د هغې مخکې ذکر کړله بیا دویم نمبر باندې چې نو هغه په دغې میوو کې نو په دې کې کجوره هم ده کور پکې هم دی خونه هم دی انار هم دی نو په دې ټولو کې چې نو هغه مخکې بیا څه وکړلو کجورې ذکر کړه نو کجورې کې الله پاک خاصیت ښودی دی په دې کې د غذا خاصیت هم شته او د میوې چې دی نو هغه د فروټو په ځای باندې چې دی نو هغه شنې میوې په ځای باندې هم استعمالېدی شي ځکه څوک چې 3 کجورې وخوري دا د یو ټیم د غذا مره چې دی نو هغه انسان له قوت او طاقت ورکوي نو ځکه دغه مخکې ذکر کړل او دغه شان چې دی نو هغه د فاکهه په طور باندې چې دی نو هغه هم خوړلی کېږي دویم چې دی نو الله پاک بیا ذکر کو عناب د عنب جمع دی عنب ویلی کېږي چې نو هغه کور ته نو بیا د زیتون باندې او رومان باندې چې نو عناب مقدم کو نو دغه شانتې څنګه چې کجوره سدا بهار د ډېرې هر وخت په استعمال کې راځي مختلف صورتونه کې نو دغه شانتې کور هم کور چې نو هغه دقه وي دویم د کور نه بیا خلک چې نو هغه وس کې جوړ کړي نو بیا دغه وس کې چې نو هغه په کلونو باندې پراته خلک یې استعمالوي نو دا یې ذکر وکړلو والزیتون او د هغې سره د خونه نو خونه چې نو هغه هم دوه قسم استعمالېږي د دې دانې چې نو هغه هم خوړلی کېږي د میوې په طور باندې او دغه شانتې د دې نه چې کم تیل وباسلی شي نو د هغه د غذا په طور باندې هم استعمالېږي نو د دې چې ښه تیل کلم دا وي نو دا بیا ډېر ښه د هغې وجه چې نو هغه دا ده چې دا چې نو اعصاب له چې نو قوت ورکوي اعصابو له قوت ورکوي دویم دا چې نو هغه رګونو کې چې څومره رطوبات وي وازګوالی چې نو هغه وازګوي نو دې سره دغه رطوبات چې دی نو هغه ختمیږي څوک چې زیتون چې هغه صحیح اصلي او زیتوني د دې استعمال کوي نو دا ښه اوس د دې سره چې نو هغه اصلي غوړي نو دا هغه هم ډېر بهترین شیز دی خو چې کله دا یو اصلي دویم هغه سړی چې کم کس کار کوي لاس خپو چې نو محنت او مزدوري کوي نو دا بیا په اعصابو کې ښکلی کار کوي
خو چې کم سړی د لاس خپو محنت نه کوي نو د ده لپاره بیا د اصلو غوړو استعمال چې دی نو هغه نه دی صحیح. داسې یو طبي خبره ده. د هغې وجه چې دی نو هغه دا ده چې دا بیا د انسان اعصاب پټي چې دی نو هغه کمزوري کوي. نو زموږ اکثر خلک ولې په دې باندې خراب شي دی غوی اصلي غوړي طاقتور دی او ښه شیز دی خو دلته چې نو هغه دی خو سره هغه شانتې لاس خپو محنت مزدوري نه کوي نو د پټي چې نو هغه کمزوري کې جو خرابوي بیا. بهرحال نو الله ته دغه ترتیب سره ذکر کړل. نو ومن النخل من طلعها قنوان د هغې چې دی نو هغه د کڅوړو نه غونچکونه چې دی نو هغه دی د هغې خاښونه دي. بیا د هغه خاښونو کې چې نو هغې غونچکونه دي. دانیتون چې دی نو ځوړند دي نږدې. وجنات او باغونه دي من عناب چې نو د کور و زیتون د خونه والرمان او د انارو مشتبها یو شانت دی. نو حضرت چې نو هغه لیکلی مشتبها فی الورق یو شانت چې دی نو هغه په پاڼه کې دی. تاسو ګوره چې نو هغه د خونه پاڼه او دغه پاڼه چې نو انار د دې دواړو پاڼې تقریبا یو بل شانتي چې نو هغه یو شانتي وي. وغیره متشابه او د یو بل نه چې دی نو هغه جدا دي په خوند او رنګ کې چې بیا یې ګورئ نو په هغې کې د یو بل نه جدا وي. انظروا الی ثمره الله وایي وګورئ د دې چې نو هغه میوې ته. اوس څنګه وګورئ نو د عقل په دې نه چې نو د الله پاک په وحدانیت دلیل چې دی نو هغه ونیسئ. په دې ته په عقل په غور او فکر ګورئ د الله قدرت چې دی نو هغه پکې وپېژنئ. دا هغه دانه وه څنګه دغه دانه اډوکې الله پاک دوره کړو ونې دې جوړه کړه بیا په دې باندې دا بوټې رالل ګولې ونې بیا دا دانې او د هغې چې نو هغه نن دې حد ته دې حساب ته چې دی نو هغه ورسېدلو. نو ځکه الله وایي انظروا الی ثمره اذا اثمر کله چې هغه میوه ونیسئ وینعه او د دې پخېدلو ته. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون بېشکه په دې کې نو هغه نښې دي د هغه قوم دپاره چې هغه ایمان راوړي ایمان لري. وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم. الله وایي ګوره دا خو الله پاک د قدرت دپاره وي نښې دپاره دې کې چې نو نښې دي د عقل دپاره څوک چې پوهېږي یفقهون یعلمون مخکې تېر شولو دې کې الله پاک وایي لقوم یؤمنون څوک چې په الله ایمان راوړي. نو په ځای د دې چې دې ایمان راوړی وي دې د الله سره چې نو هغه شریکان جوړ کړلو. لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم. اوس دې نه څوک مراد دي شیطانان چې نو هغې څنګه جوړ کړي ول پیریان چې نو هغې څنګه خدای جوړ کړي ول. نو د هغه چې تفسیر خازن کې لیکلی دی چې زنادقه چې نو هغه دا یو قوم تېر شوی. بعض وایي چې مجوسیان دي بعض وایي چې نو مکې کافرانو کې ولو. نو وایي چې دې مجوسیان دا زنادقه ولو دوی چې نو هغه وی چې خدایان چې نو هغه دوه دي یو د خیر خدای دی یو چې نو هغه د شر. نو وی چې د خیر خدای دغه الله پاک دی او د شر خدای دغه چې نو الیاذ بالله هغه شیطان دی. خیر چې څومره کارونه دي نو دا ټول الله کوي. د انسانانو خالق الله دی دغه شان د څاورو خالق الله دی د فصلونو دا چې نو هغه الله کوي او سوره چې شر دی نو دا شیطان کوي. مار په شیطان پیدا کړی لړم چې دی نو هغه شیطان پیدا کړی دی داسې چې نو هغه کم مضر شیزونه دي نو دا د هغوی کوي. نو الله وایي دوی چې جعلوا لله شرکاء الجن دی جوړه چې نو هغه شریکانان الله پاک لره پیریان. وخلقهم الله پیدا کړي هغه دي وخرقوا له بنین وبنات دی د الله دپاره چې دی نو هغه ګرځئ الله دپاره چې نو هغه جوړئ اولاد زامن او لوریانې بغیر علم بغیر چې نو هغه د پوهې نه. څو په کرته تېر شي یهودو به چې نو هغې قالت الیهود عزیر بن الله چې عزیر علیه الصلاة والسلام د الله زوی دی الیاذ بالله. او عیسایانو به وی قالت النصارى مسیح ابن الله دا هغوی وی چې عیسی علیه الصلاة والسلام چې نو هغه د الله زوی دی. او بیا دقه شانتې د مکې مشرکانو چې نو هغه دا خبره شروع کړله الملائکة بنات الله چې فرشتې دا د الله پاک لوریانې دي. الله وایي وخرقوا له دوی چې نه جوړی د هغې الله دپاره بنین و بنات بغیر علم بغیر د پوهې نه. سبحانه هغه الله پاک دی د هر قسم شریک نه هغه دپاره نه اولاد شته نه الک شته نه جنۍ شته نه چې نو هغه همسر شته بلکې هغه الله تو ورته ووایه چې هو الله احد الله صمد. الله خو بے نیاز دی. صمد هغه ذات ته ویلی کېږي چې ټول خلک په هر شیز کې هغه ته محتاج وي هغه هېڅ چا ته په یو خبره کې محتاج نه وي. نو هغه الله خو بے نیاز دی سبحانه وتعالی اما د هغه سره یصفون چې دوی چې نو هغه جوړی بیانوي. الله دې موږ ته دغه خالص عقیده نصیب کړي.
وهو الذي او الله پاک هم هغه ذات دی انزل من السماء چاچنه نازل کړل راوري من السماء د اسمان نما ان ابا فاخرجنا به پمنګرا ابا سل په دغه ابو سره نبات کل شيء بوټه د هر قسم فاخرجنا منه او بیا راوستلو مونږ داقین خضرن شینکې نخرج منه بیا راوباس مونږ داقین حبا دانی متراکبا لاندې باندې ومن النخل او د کجرو د ونونه من طلعها داغه د خاخونونه قنوان غنچکونه دي دانیتون زړن دي دانیتون نزدي وجنات او باغونه من اعناب د کور و زيتون او د خونه والرمان او د انار مشتبها چې یو شانت دي یعنی په پاړو کې وغیر متشابه او د یو بل نه جدا دي په خون او رنگ کې انظروا وګورئ الی ثمره د دې میوه ته اذا اسمر کله چې هغه میوه ونیسي وینعه او د دې پخې دوته ان فی ذلکم بشک پدې کې استاسو د پاره ان فی ذلکم بشک پدې کې لآیات نخد لقوم داغ قوم د پاره یؤمنون چې ایمان لري وجعلوا او دې جنو ګرځي جوړي لله الله ز پاره شرکا الجن شریکان د پیرانو وخلقهم او حال دا چې الله پیدا کړی دی وخرقوا له او دې جوړي داغه د پاره یعنی الله د پاره بنی نظامن و بنات او لریانی بغیر علم بغیر د علمنا سبحانه پاک داغه الله لرا وتعالى او غډیر اوچت دی اما د اغسن یصفون چې دی بیانې